أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن فقل لا تقسموا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. سورة النور 53 نمبر آیات. په دې 53 نمبر آیات کې د منافقینو چالاکی ذکر کیږي او د یو بل علامه ده چې منافقین قرآن باندې عمل نه کوي. که په ظاهره کې ورته فایده حاصله ونه بیا خو حاضرېږي، خو په ظاهري فایده ورته نه وه، دنیوي فایده، نو د قرآني فیصلونه مخ اړوي. دا د منافقینو علاماتو. بیا دغه چونکې دا منافقین دي نو د خپل اعتماد پیدا کولو لپاره به ډېر زیات قسمونه خوري او غټ غټ وعدې به کوي. نبی علیه السلام ته به ویل چې قسمونه به خوړل چې که ته راته ووایې چې دا کورونه پرېږدئ وځئ نو بس حضور سره، او چې ته څه خبره کوې نو موږ یې منو، ستا یوه خبره موږ په ځان اچو. چالاکي به یې کوله چې اعتماد پوخ شي. ځکه دا معلومه خبره ده سړی چې کله په خپله باندې غلی یا غداري نو د خپل اعتماد لپاره ډېر زیات وسایل استعمالوي، ډېر چالاکیانې کوي، ډېر دعوې کوي. او چې کله سړی په خپله باندې مخلص سي هغه د خپل صفایي دپاره د خپل دیندارۍ د ثابتولو دپاره هېڅ قسم خواري هم نه کوي او خلک یې داسې پېژني چې دا مخلصه دی. لکه مثال په طور باندې یو سړی ډاکټر نه یو اسې چري سړی حکیم نه صحیح، نو دی به د خپل اشتهاراتو دپاره او د خپل نشر و اشاعت دپاره به ډېر زیاته خواري کوي، خلکو له به پیسې ورکوي چې خور شي، مشهور شي. او چې یو سړی قابل محنتي او د پانه هنر یې زده دی دومره خواري نه کوي چې شهرت دپاره خواري نه کوي، چالاکیانې نه کوي. خلک یې داسې پېژني ورځي ورله دغه کردار داسې چې بس خلکو ته پته لګي. نو منافقین د خپل راز پټولو دپاره به ډېر قسمونه خوري، ډېرې وعدې به کوي، ډېرې چالاکیانې به کوي. نو الله تعالی واقسموا دوی به قسمونه خوري بالله په نوم د الله تعالی باندې جهد ایمانهم په کلکو قسمونو سره. لئن امرتهم که ته حکم وکړې دوی ته لیخرجن خامخا به راوځي، جهاد دپاره به راوځي، د هرې قربانۍ دپاره به د کورونو نه راوځي. نبی علیہ السلام ته الله وایي قول ورته ووایه لا تقسموا قسمونه مه خورئ، طاعة معروفة تابعداري معروفة د نیکۍ دا بهتره ده. څه مطلب؟ قسمونو او چالاکو باندې به څه وکړي چې ستا نیک عمل شته دی نو تابعداري دې شته دی نه هسې قسمونه او چالاکیانې کار نه ورکوي. ځکه نبي علیه السلام تر وحي په ذریعه باندې هر څه معلومېدل. نو ویل طاعة معروفة نیکی، طاعة تابعداري معروفة د نیکۍ دا بهتر دی، ان دا پکار دی. ان الله خبیر بما تعملون، یقین الله تعالی خبر دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. نو دغه چالاکي درله پېژني، تاسو د نیتونو د ارادونو الله تعالی پوره خبر دی. قول ورته ووایه اطیعوا الله، تابعداري کوئ د الله تعالی، واطیعوا الرسول، او تابعداري کوئ د پیغمبر علیه السلام. د الله تعالی حکم منئ په طریقه د نبي علیه السلام باندې منئ. نو اولنی کتاب الله شو، دویم سنت رسول شو. فإن تولوا که د خلکو مخ واړو، منافقینو مخ واړو او د الله د رسول خبره نه اورېده، فإنما علیه ما حمل وعلیکم ما حملتم. فإن علیه نو یقینا په دې باندې په دې پیغمبر باندې ما هغه سری حمل چې به کم څه اوچتول به د باندې لازم دي، چې لازم دي به د باندې د هغې اوچتول. پیغمبر باندې څه اوچتول لازم دي؟ کم بوج پیغمبر باندې دا بوج دی، دا به اوچتوي چې خلکو ته به دین رسوي، دا یې لازمي ذمهواري ده. او د خلکو ذمهواري څه شی د خلکو په دې باندې عمل کوي. وعلیکم ما حملتم، او په تاسو باندې هغه څه دي چې په تاسو باندې اوچتول د هغه څه دي چې په تاسو باندې بوج شوي دي. تاسو باندې څه بوج شوی دی؟ تاسو باندې عمل کول بوج شوی دی، عمل به کوئ. نو ستاسو ذمهواري عمل شوه او د پیغمبر ذمهواري تاسو ته دغه دین در رسول شو. نو چې کله پیغمبر خپله ذمهواري پوره کړه دین یې در ورساوه، دغه ذمه فارغه ده. که تاسو بیا عمل وکړو که ونه کړو د پیغمبر صبر رانولي نشي په دې باندې، او ستاسو ذمهواري دا ده چې عمل به کوئ. نو الله تعالی فإن تولوا که دې خلکو مخ واړه فإنما علیه نو یقینا په دې پیغمبر باندې اوچتول د هغه څه دي ما حمل چې په ده باندې بوج شوي دي چې هغه دعوت ورکول دي. وعلیکم تاسو باندې اوچتول د هغه څه دي حملتم چې په تاسو باندې بوج شوي دي، تاسو باندې عمل کول بوج دی، لازم شوی دی. وإن تطیعوه که تاسو تابعداري وکړه د پیغمبر تحتدوا سم الله را بیا مونئ،
دومره منافقات نو وروسته هم که دغه پیغمبر هم واورېده نو تاسو به هدایت بیا منئ. وما علی الرسول او نشته پیغمبر علیه السلام باندې الا البلاغ المبین مگر رسول د ښکاره د پیغمبر ذمہواری ده. هغه مخکې نه خبره شو نو دا هغې نه خو که تاسې نه منئ د پیغمبر څه ورانولی نه شي. د پیغمبر ذمہواري بس پوره شو دغه ذکر باندې. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. دا د مؤمنانو سره بل وعده ذکر کیږي او وعده دا چې کم کسان مؤمنان دي او هغوی عمل شریعت موافق دي د الله تعالی سره وعده راځي ليستخلفنهم في الأرض. خامخا الله تعالی د حکمرانان کوي په ځمکه کې خلیفه جنشین حکمران دی یو شی دی نو دې په ځمکه کې حکومتونه ورکوي. کما استخلف الذين من قبلهم لکسان چې حکمرانی ورکړي و هغه کسانو ته چې دوی نه وړاندې د فرعون مقابله کې بن اسرائیل دیندار فرعونیان ډېر ګمراه وو. الله تعالی فرعونیان هلاک کړو د هغې حکومت یې همدې خلکو ته حواله کړو او دغسې سلسله په سلسله باندې کافران هلاک شوي دي دیندارو ته حکومت په لاس باندې ورغلی دی. نو دا وعده شوه د مؤمنانو سره. د دې شان نزول باره کې تفسیر قرطبي ذکر کړي دي چې مکه معظمه کې چې کله مسلمانان اوسېدل د نبی علیه السلام د رسالت د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 10 کاله هغوی په مکه کې تېر کړي وو. دا 10 کاله ژوند د مکې د ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ ژوند ډېر زیات دروند ژوند. هر وخت د دشمنانو نه خطرې وي د هغوی د ظلمونو زیاتو امکانات. د هغه ځای نه هجرت وشو مدینې منورې ته راغله. مدینه کې هم د بهر نه د حملو کولو ډېر امکان چې کېدای شي یو ځل به دا مشرکان حمله کوي ناڅاپي حمله به کوي او دغه مقصد دپاره د مدینې په خواوشا کې په غټو لارو کې چې کومې مورچې په هغه زمانه کې صحابه کرامو جوړې کړې وي د هغې آثار په الحال هم موجود دي د ګټو نه جوړې شوي دي موجود دي. نو په هغه مورچو کې به مستقیر کسان پیرهدار به ناست پیره به کولی چې ناڅاپي حمله ونه شي یو خطر به موجوده وه. په دې کې ځینې صحابه کرام راغله نبي علیه السلام ته یې وویل چې آیا په موږ به داسې زمانه هم راشي چې دشمن یره ختمه شي بلکل پوره امن ژوند تېروو داسې وخت به راشي. نبي علیه السلام ویل او داسې وخت خو په داسې باندې خامخا راځي چې د هغې نه بعد دا آیتونه نازل شو. نو آیتونو خلاصه دا شوه چې الله تعالی د هغه کسانو سره چې کوم ایمان راوړي د نیک اعمال کوي الله تعالی سره وعده کړې ده چې لیستخلفنهم فی الارض خامخا به دوی حکمرانان کوي په ځمکه کې کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه چې حکمرانان کړي وو هغه کسان چې د دوی نه وړاندې وو د بني اسرائیل حکومتونو ته اشاره ده. وليمکنن لهم دینهم الذي دې دپاره چې طاقت ورکړي شي د دوی دپاره د مسلمانانو دپاره طاقت ورشي دین د هغوی دین د دوی هغه ارتضا چې هغه الله تعالی غوره کړی دی لهم د دوی دپاره دې مسلمانانو ته الله تعالی دې دپاره حکومت ورکوي چې د دوی هغه دین زورور شي طاقت ته میلاو شي هغه دین چې الله تعالی دوی دپاره غوره کړله چې هغه اسلام دی چې اسلام غالب شي دې دپاره به د کانو خلکو ته حکومت میلاویږي. نو دې نه معلومه شو چې د اسلامي حکومت جوړولو مقصد اسلامی احکام نافذول دي شرعي احکام نافذول دي او دین د طاقت ورکول داسې دي دینی طاقت چې د ملک زیات معیشت بدیندارۍ باندې خرج شي په دینی کتابونو باندې په درسګاهونو باندې هغه خلکو باندې خرج چې کوم دین دپاره قربانیانې کې محنتونه کوي دا د دین تقویت دی او د دې سره سره احکامو ته دومره عزت میلاو شي دینی احکامو ته چې څوک یې سپکاوی سریع عام نشي کولی. لکه فرض که روژه ده څوک یې سریع عام نشي خوړی نو دین ته عزت میلاو شو. که سریع عام روژه خوړلی کېده نو د دې حکم عزت نه تذلیل یې وشو. الله وایي روژه ونیسئ یو خلک یې خوري تذلیل دا عزت نشو تقویت نشو. دا شان مونځ فرض دی چې کله اذان وشي خلک به مونځ ته حاضرېږي او چې سریع عام بالماضي شروع شي خلک دننه جماعت کې خلک هم ولاړې بار خلک شپ هم لګوي نو دا اصل کې دین ته تقویت میلاو نه شو د دین تذلیل روان دی چې خلک د الله تعالی حکم دومره سپک شو چې څوک یې څه پروا هم نه کوي تذلیل دی. اوس دین ته به تقویت څنګه میلاویږي چې د ملک زیاتې اساسي او د بیت المال پیسه ده به دیندارۍ باندې خرج شي. لنډه خلاصه دا شو او شرعي احکامو دپاره اسلام ته شرعي احکامو ته د قانون حیثیت ورکړی شي داسې حیثیت ورکړی شي چې په هغې نه بعد سر عام د هغې تذلیل نه شي کېدلی خلک یې عزت کوي نو دا د دین تقویت شو. او چې دا مسلې نه وي نو دین تقویت نشته دی. خلک به انفرادي به مسلمانان وي مونځ به کوي لیکن دین ته تقویت نه میلاو نه شو. نو لنډه داسې ووایه چې دین ته تقویت په هغه صورت کې میلاویږي چې کله دې ته د قانون حیثیت ورکړي چې کله د قانون حیثیت یې ورته ورکړه نو بس تقویت میلاو شو. اوس یې فضایل مه بیانوه او خلکو ته قصې هم مه کوه نورې
خلک په داسې پوهېږي، خلک بس احتیاط کوي. خو چې کله د قانون حیثیت نه دی میلاو شوی نو بیا به سوال مینت کې فضایل به بیانوي چې خلکو راشي مونځ وکړي، مونځ کې دونه پایداره په نه کولو کې دومره نقصانات دي. د دې یو مثال لنډ علماو داسې ذکر کړی دی. فرض که د ملک قانون دی نو ملک قانون دپاره څوک تشکیلات نه درسونه نه چې یاره د ملک قانون داسې د خلکو تاسو خبر شئ چې پلانکۍ دپه داسې راوډینګۍ دپه داسې ده که تاسو نشه ییز څیزونه خرڅ کړو دا دپه ده، او که دغه شان غیر قانوني سمګلینګ هم وکړو دا دپه ده. د دې لپاره هېڅوک بیانونه نه کوي. خلک سخت احتیاط کوي. که چاته ووایي چې دې ځای نه 1 کیلو چرس ته کومړه پورې بس تا ته به لنډ ووایي چې ما خرابې به دې باندې د قانون کې سخت جرم دی. چاته به په کومړ بازار کې د شرابو دکان او باسه فیکټري جوړه که شراب خرڅوه تا ته به ووایي چې اته د حرام خبره نه کوي، خو قانون کې جرم دی. دا کومه دفعه به ما نافذېږي، سرکار به زما سره څه کوي، کوم ځای کې ته مې پرې رسوي، دا کار زه نشم کولی، دا جرم دی. نو دا ولې د قانون نافذ دی، قانون دی. نو چې کله اسلام ته د قانون حیثیت دی ورکو بس د وس دین غالب شو، دین ته تقویت میلاو شو. بیا چاته مه وایه چې مونځ فرض دی. خلک به داسې جومات ته رامنډي وایي چې هلکه پولیس راغله او بېلماز سړی مونځ نو خیال یې نشته. او دغه شان دی خلک به روژې دغه شان ته کې نیسي، سړی عام به خوراکونه نه وي، هوټلې به نه وي. ولې یاره بس پولیس ګرځي روژه خور ګوري نیسي، قانوني جرم دی، سزا ده. نو په دې طریقه باندې به دین ته زبردست تقویت میلاو شي. شرعي حدودات چې کوم دي نو ګیره خرول جرم دی، هغې دپاره به قانون به سړی نیسي. چا وخروله کم نایي وخروله هغه به نیولی کېږي. نو اوس هغه چاته مه وایه چې ګیره فضایل به ته مه بیانوه، مسایل ته مه بیانوه. خلک به دغه شان ځان ساتي، ګیرې به پرېږدي ځکه چې قانون دی. نو دین ته تقویت هغه وخت میلاویږي چې کله دغه دین ته د قانون حیثیت میلاو شي. نو نیکانو خلکو ته الله تعالی حکومت دې دپاره ورکوي چې دغه دین ته د قانون حیثیت ورکړي. او وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. دویمه واده اوس د الله تعالی دا شوله چې خامخا بدلوي دوی لره وروسته د یری د دوی نه امن. دشمنانو نه یره به دوی ختمیږي او امن به راځي. کله به امن راځي چې کله خلک ایمان راوړي، نیک اعمال وکړي، الله تعالی به دوی له حکومت ورکړي. چې کله حکومت ورکړي دا خلک به د حکومتي اهلکار به د دین ته د قانون حیثیت ورکړي. چې کله د قانون حیثیت ورکو هغې نه بعد به ټول یری ختم شي. د غلو یری به نه وي، د اغواکارو یری به نه وي، د اجرتیانو یری به ختم شي، د نشه ییز څیزونو دغه شان د پردو حقونو د وښلو د غلاګانو د دوکو دو نمبرو ټول یری به ختم شي. څوک به نه وایي زما شخص پلانکې ضبط کړی دی، دې رانه پلانکې شی وهلی دی، پلانکې شی ضبط شوی دی، ځمکه نیولی شوې ده، پیسې نیولی شوې دي، بل شی نیولی شوی، دا یری به ختم شي. ماشومان تختولی کېږي، غواګانې روانې دي او دا شان نورې قصې دي. او یاره دکانداران او دا نور خلک چې کم دی نو خپل ریټونه ټاکي، ذخیره اندوزي کوي، دا بل جرم روان دی، روژه کې دا مسلې پیدا کېږي، بوزه کې دا مسلې پیدا کېږي. دا ټول یری به خود ختم شي. کله به ختم شي چې کله اسلام ته د قانون حیثیت ورکړی شي. قانون حیثیت به څوک ورکوي؟ هغه خلک به ورکوي چې کم په خپله باندې ایمان لري او په شریعت باندې عمل برابر. هغه خلک به دا حیثیت ورکولی شي، بل څوک یې ورته نشي ورکولی. که بل څوک دعوې هم وکړي دا به دروغ وایي، چالاکي به کوي، هسې به وایي، دا دی نشي ورکولی. نو د الله تعالی دویمه وعده دا شو، یو دا چې حکومت به میلاویږي، دویم دا چې د دوی دغه یری حالاتو په امن باندې بدلیږي، امن به راځي. یعبدونني ولا یشرکون بی شیئا. دا خلک بندګي کوي زما او شریک به نه نیسي زما سره د هیڅ شي، هېڅ شی به زما سره شریک کوي. نو د خلکو ذمهواري دا شوه چې په دې صورت کې چې کله اسلامي نظام نافظ دی، امن راغی چې دوی به شرک نه کوي او د الله تعالی بندګي به کوي. څو پورې چې خلکو شرک نه کوي د الله بندګي کوله نو دغه ښایسته د امن زندګي به قایم وي. چې کله خلکو شرک شروع کو یا د الله تعالی بندګي پرېښودله، بېلمازي، روژهخوري، ارامخوري شروع شوله، بیا به دغه امن بیا خرابېږي. ومن کفر، او چا چې کفر وکړو، کفر په دو معنو سره استعمالیږي عام طور، ناشکرۍ په معنا سره او خپل دین او شریعت پرېښودلو په معنا سره، کوم څه چې ارتداد هم ویلی کېږي. بیا عامه ضابطه دا ده چې کوم ځای کې د شکر باس راغی، د شکر نه بعد چې کله کفر ذکر کېږي دا په معنا د ناشکرۍ سره وي. او چې کله مخکې د ایمان باس راغی، د ایمان نه وروسته کفر راغی، دا کفر په معنا د بېدینۍ سره راځي. لیکن دې ځای کې داسې مضمون نه دی راغلی، نه د مخکې د کفر باس تېر شوی دی نږدې کې او نه د ناشکرۍ باس تېر شوی دی. نو په دې وجه دا کفر په د دوړو معنو احتمال لري. یہی خود سے مانا دا چې ومن کفر، چا چې کفر وکړو د اسلام او شریعت پرېښودو، حالانکه اسلامي نظام نافذ دی، امن او امان دی، لیکن خلک د دین نه بیزاره شو، بېدینه شو، دین یې پرېښودو، نو په اولئک هم الفاسقون، دا کسان بیا نافرمانه شو. دا چې کله نافرمانه شو الله تعالی وعدې سره خود به خود ختمې شولې. او دغه شان ده کې که په معنا د ناشکرۍ سره یې واخلې، بیا معنا داسې ده چې کله اسلامي نظام نافذ دی، امن او امان دی، هېڅ قسم مشکلات نشته،
لیکن یو سړی بیا هم دغه نظام او حکومت کې بغاوتونه راپورته کوي، مشکلات راپورته کوي، دی ناشکره دی. او چې کله دی ناشکره دی نو بس دا په نافرمانو کې حساب شو. داسې قوم چې کله نافرمانۍ ته لاس واچوي هغه خلکو سره بیا د الله تعالی دغه دیندارۍ وعدې نشته دی. نو چونکې دا شان نزول په اعتبار سره خو وړاندې موږ وویلو د دې مصداق چې کوم دی مصداق یې څوک دی؟ الله تعالی چاته حکومت ورکو او دا څوک چې هغې دین ته بیا تقویت ورکو؟ د دې اولنی مصداق نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مکه فتح شو، خیبر فتح شو، یمن فتح شو او ډېرې علاقې ونیولې شوې. روم کې سر بادشاهان چې کوم یمن نبی علیه السلام په زمانه کې ونیولې شو او د کسرا او د قیصر بادشاهانو هدیه او تحفې راولېږلې نبی علیه السلام ته او د نبی علیه السلام ډېر تعظیم احترام یې وکړو. یعنې د اسلام ته الله تعالی په دغه ټایم کې دومره روب ورکړی او دومره فتوحات شوي. بیا چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راغله هغه زمانه کې داخلي فتنې رابرسېرې شوې، ځینې فتنې رابرسېرې شوې. نو ابوبکر صدیق اول دغه فتنې دفع کړې، ختمې کړې او د فتنو دفع کولو نه وروسته د شام ځینې علاقې د فتح کړې ونیولې. دمشق د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه کې ونیولې شو او ډېرې علاقې په هغه زمانه کې ونیولې شو، ډېر مجوسیان په هغه زمانه کې ونیولې شو، علاقې ته ونیولې شوې. بیا د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله او د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ډېره ناشنا واجبه زمانه په دې زمانه کې ډېر زیات فتوحات وشو او تر دې حده پورې چې د خراسان علاقې ونیولې شوې، عراق ونیولې شو، مصر، شام دا علاقې ټولې ونیولې شوې او فارس اکثري علاقې چې کوم دي د ایران کوم چې د آتش پرست خلکو د اور عبادت پرې کوو دې خلکو اکثري علاقې دا ونیولې شولې او فلسطین ته په خپله باندې راړ فلسطین علاقې ونیولې شولې. تاریخونو نقل کړي دي چې کله فلسطین ته صحابه کرام روانو عمر فاروق رضی الله عنه د مخکې دی او د مجاهدینو د لوی سیلاب ورپسې دی. نو د یهودیانو کوم لوی عالم چې و نو د بیت المقدس کې دا یو لوړ ځګین ته خطرې د پام کوي، ګوري چې یاره دا څنګه مسلمانان دي او د آسماني کتابونو کې چې کوم پېشتنګویانې موجود دي چې هغه شانته کې دي که بل څوک دي. کله چې عمر فاروق رضی الله عنه ولید نو سمدستي ایمان راوړو کلمې وویل. خلکو یې تپوس وکړو څه وجه ده؟ ویل وجه دا ده چې کله ما عمر فاروق په اولني ځل باندې ولیدو نو کم خادم چې ورسره دی که په اوښ باندې سور دی او دی په خپله باندې اس پړی نیولی دی پیاده روان دی. ځکه دا خپل خادم سره په نمبر باندې په اوښ باندې سورېدو. داسې نه ولې زه خلیفه یم او زما ته به پروټوکول حاصل وي، وړاندې وروسته به خلک روان یو، خلک که هر څه چې کېږي خو زه به ځمکې ته خپله نه رسوم، داسې نه وه. بلکې د خپل خادم سره په نمبر باندې اوښ ته سورېږي او اوښ نه راکوزېږي، پیاده ځي. بیت المقدس ته چې نږدې شو صحابه کرامو ورته وویل چې دا یهود دي، کافران دي، ته داسې کار وکړه چې د اوښ نه مه راکوزېږه، بل کس به دا اوښ پړی ونیسي خو ته راکوزېږه. مو ده ویل نه، د اسلام چې کوم د اخوت او د ورورولۍ کوم درس ورکړی دی، عدل او د انصاف، په هغې کې بادشاه او د غریب هېڅ فرق نشته، دا یو شانته کې دي، زه به دغه شانته کوم. دی چې کله هلته ورسېدو دغه یهودي عالم ولیدو، بیا وله نږدې راغی، د جامو ته یې وله وکتل. په جامو کې د عمر فاروق په جامو کې 18 ټوکړې لګېدلې وې، ځینې روایت کې 12 ټوکړې ذکر دی چې 12 ټوکړې لګېدلې وې. داسې د غربت جامې اغوستې وې، څه شاهانه لباس او د شان شوکت قصې پکې هم نه وي. نو ده وویل چې دا هغه پېشرنګویي ده چې کوم په مخکیني کتابونو کې موجوده وه چې کله اخر زمانې پیغمبر راشي د هغه د جانشینو په لاس باندې کله بیت المقدس علاقې نیولی کېږي نو دغه سړی به دا نمونه سړی وي چې د غربت به یې دا حالي او د خاکسارۍ او عاجزۍ به یې دا پوزیشني او روب به یې دا لیول باندې چې میلیونونو مخکې به د خلک یېرېږي، همدا سړی دی، دا پیغمبر په حقه دی. بس کریمې وویله مسلمان شو. نو اکثري حدود چې کوم دي د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې ونیولی شو. داسې ووایي د دنیا ګوټ ګوټ ته د اسلام پیغام ورسېد، د فتوحات وشو. بیا د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې نور هم فتوحات وغځېدل او دا فتوحات او دا د آیات مصداق وګرځېدل چې دې کسانو ته به حکومت میلاویږي په شان د هغې چې میلاو شي مخکې د دوی نه. مخکې څنګه حکومتونه مسلمانانو ته په لاس ورکړي، حکومتونه به دې ته ورشي، دې خلکو حکومت وکړو. بیا د هغې نه وروسته په دې منځ کې ځینې مسایل داسې دي چې خوارج او روافض پکې موږ سره اختلاف لري. نو هغه دومره دی چې د نبي علیه السلام وینا داسې وه چې خلافت په زمانه وروسته 30 کاله وي. اوس 30 کاله چې کوم خلافت مراد هغه خلافت دی چې کوم د شریعت باندې د قرآن او حدیث باندې بیخي برابر دی، ټیک ټاک او صحیح سلامت او هېڅ سمایب پکې نه و. لکه خلفای راشدین واخله، څلور خلیفګان واخله، دا 30 کاله و. بیا به دې کې وروسته ځای په ځای باندې کمزورۍ پیدا شوي دي او بیا یې اصلاح شوی دی، بیا کمزورۍ پیدا شوي دي. دا 30 کاله خلافت هغه دی چې کوم بالکل قرآن او حدیثو په رڼا کې دی. د دې نه دا مسله معلومه شوله چې خلفای راشدین ټول د قرآن د دې آیت مصداق دي او دا نیکان خلکو، دیندار خلکو، الله تعالی د حکومت ورکړی دی، الله تعالی د دوی په لاسونو باندې دین ته تقویت ورکړی دی، دنیا ګوټ ګوټ ته دغه پیغام رسولی دی، دې ته قانوني حیثیت ورکړی دی
نو خوارج او روافض چې کوم بس صحابه کې خلفای راشدون باندې کوم اعتراضات کوي، نو اعتراضات د دې عباس او بی پای دي، در دې آیات مصداق دي. هغه چې کوم تهمتونه او الزامات لګي نو عباس دي، ځکه چې بیا د قران مصداق څوک شو. هغه دعوه کوي چې یاره د دې مصداق چې کوم دی مهدی علیه السلام دی، خوارج او روافض وي. دا خبره غلطه ده، ځکه چې وعده د نبی علیه السلام سره وشوه او پوره کېږي به کله د امام مهدي سره پوره کېږي. دا خو هېڅ خبره نه شو، دا خو بیخي مذاق شو، ټوکې شولې، دا خو هېڅ نه شو. په یو بل روایت کې دي چې خلفا د دې امت چې کوم دي هغه شپږ دي، شپږو ته برسي. نو دې کې هم د خوارجو بحث دی او اختلاف دی. روافض هغه ډېر داسې ګمراهان یادوي، هغې د خلیفګان وایي چې دا خلیفګان ځکه چې شپږ یې ویلي شپږ پوره شو، او د خلفای راشدین نه وروسته شپږ پوره کوي. او په دې کې داسې خلک شماري چې هغه بالکل دین دپاره ټک هم نه دی کړی، فاسقان فاجران تېر شوي دي. د دغې اعتراض جواب دا ده چې خلفای راشدین به شپږ راځي. د هغې مطلب دا دی چې دا خلیفګان به راځي، په دنیا کې به اسلامي عادلانه نظام نافذوي. په دې کې خو شک نشته دی، لیکن په دغه حدیث کې اوس دا الفاظ نشته دی، دا پرلپسې به راځي. نو پرلپسې خبره پکې نه شوه. په دې وجه خلفای راشدینو زمانه چې کله تېره شوله او بیا د حجاج بن یوسف وحشیانه ظالمانه دور راغی، دا چې کله تېر شو د هغې نه بعد د عمر بن عبدالعزیز زمانه راغله. عمر بن عبدالعزیز دا په تابعینو کې دی، او دا یقینا چې بهترین نظام نافذ کړی و، ښایسته نظام و، عادلانه نظام و. بیا خپل خاندان کې چا په زهر باندې شهید کو، د حکومت او د کرسۍ په اسره کې یهودیانو سازش وکړو، یو بل قوم خلک یې راپاڅو چې یاره که دا وژلی شوی نه نو تاسو ته حکومت نه رامنتقلېږي، او د حکومت حاصلولو دپاره دی شهید کوي. نو بیا ته زهر ورکړی شو، دی شهید شو. دا سلسله وار په دې امت کې ډېر نیکان خلک راغلي دي، او ډېر نیکان خلک به رام شي. نو دا و د دې آیات مصداقات. بیا د اخرنۍ جمله کې الله تعالی ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. چا چې کفر وکړو، کفر کې موږ دا وویل چې د اسلام نه انکار وکړي، یا دغه حکومتونو نه، دغه عادلانه حکومتونو نه انکار وکړي، بغاوت اعلان کړي، دا کسان نافرمانه دي. موږ اول خو موږ وویل چې د اولنۍ مصداق د دغې خلکو خلفای راشدین شو. اوس دوی خلفای راشدینو کې چې کوم خلک بغاوت راپورته کړی دی، چا عمر فاروق رضی الله عنه شهید کړی دی، او چا عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی، خوارج او روافض چې څومره فتنې دي، نو دا فاسقون کې شمار دي، ځکه اسلامي نظام او دین سکول خراب او مشران شهیدان شو. په دې وجه باندې تفسیر قرطبي په دې باره کې د عبدالله ابن سلام یو لوی عالم چې یهودیانو کې د تورات حافظ و، یهودي عالم، اسلام قبول کړی او ډېر نیک لوی عالم تر شوی دی. کله چې د خوارج راغله او د عثمان رضی الله عنه دا کور یې محاصره کړو، چې تقریبا د 4,000 نه خوشه زیات خلک او د عراق طرفونو دا فتنه رابرسېره شوه، د عراق نه راغلي. نو دا عبدالله ابن سلام راغی، بهترین خطبه یې ورکړه او خلکو ته یې وویل چې خلکو هغه فرشتې چې د نبي علیه السلام استقبال ته به راتللې په دې کوڅو کې، په دې محلو کې اوس هم موجودې شته دي. خو یاد لرئ که عثمان رضی الله عنه تاسو شهید کو او دا فرشتې یو پر لاړې د دې علاقې نه ووتلې، واپس نه راځي. لہذا د عثمان رضی الله عنه ته لاس وانه چوئ، او دا امن که تاسو یو پر خراب کو بیا به نافظ نشي، ډېر مشکل به نافظېږي، داسې نه نافظېږي. هغه خطبه وه چې کله عثمان رضی الله عنه شهید شو، دی خوارج او روافض شهید کو، د هغې نه بعد د قتل عام یو سلسله روانه شوه. او خوارج او روافض اوس هم په دنیا کې چې کوم دي لګیا دي، دغه صحابه کرامو ته کنځلې کوي، د سنیانو د شهید کولو او د قتلولو دپاره هغوی سره غټې غټې منصوبې دي، ځای په ځای باندې خطیبان وشترک کېږي، او دا مصیبتونه لا اوس هم موجود دي، او د قیامته پورې به روانې دي، کومه حد پورې به روانې دا مسلې. نو دا د دې آیات مصداق ده چې فاولئک ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. خوارج او روافض چې څومره د فتنې رابرسېره کړې وي او د دې اسلامي حکومتونو خلاف چا هم قصې راپورته کړې وي، هغه خلک فاسقان دي، نافرمانه دي او ګمراهان خلک دي. نو قیامت پورې چې کوم خلک په اسلامي نظامونو کې دننه راپورته کېږي، لکه بالحال افغانستان داسې نور علاقې به وي، او دغه اسلامي نظامونو کې دننه تخریب کاری کوي، نقصانات جوړوي، چې هغې نظامونه بالکل شرعي دي، ټول دنیا په اتفاق کړی دی چې شرعي نظام نافذ دی، بیا هم دې بغاوت راپورته کوي. نو دا د دې آیت مصداق دی چې فاولئک هم الفاسقون، نافرمانه خلک دي، باغیان دي، خوارج دي.